بسم الله الرحمن الرحیم. ظهور خان یم او دا وخت ولاړ یم پیپل بکر قبرستان کې، چونکې د یو مشر قبر ډبه کېده، نو هغې له راغلي وو. بیا دا زمونږ ډېر خوږ او دروند ملګری ولیداد چې زمونږ د سکول ملګری مو، نو ده ویل راځئ په دې مونږ خو دلته جنازو لاړ شو، بیا دې قبرونو کې ګرځو دعا کوو. خو داسې ډېر زمونږ د یاداشتو مشران، درانه خواږه مشران او سمزولي څه کشران په دې هدیره کې پراته دي، زمونږ او ستاسو د دعا محتاج دي، او دې ځای ته به مونږ هم راځو. د دې ویډیو مقصد دا دی چې یو دې کې هغه قبرونه زمونږ ډېر یاران دوستان مشران چې هغه د دې علاقې نه د ملک نه د ډېر وخت نه بهر دي، او د هغوی د خوږو قبرونه دلته کې دي. د چا پلار دی، چا مور دی، چا رور ده، داسې رشته دار دي، نو هغوی ته به دغه قبرونه مو وښیو او دعاګانې مو ورله وکړئ. ولیدا وروره خبرې خو مې وکړې، که داسې څه خبرې شوي نو خپلو کتونکو نه هم بښنه غواړم. او دا قبرونه داسې به چې ته به یې ډېر پېژنې، چې کوم د دې وړومبی قبر د دې هدیرې چې کوم وړومبي قبرونه دي، د هغې نه شروع کوو. چېرته نوم وي نو هغه هم درته ښه وي، چېرته نوم نه وي. ښه، اوس دا قبر دی، ښه، دا غلام علي بابا دی. دا د غلام علي بابا قبر دی. دا قبرستان هم په دې باندې مشهور دی. ښه، خلکو ته غلام علي بابا ډېر یادوي. ښه، او دا د ډېر وخت قبر دی، ځکه چې دا زمونږ هم نشي یاد. دا په دې کې وړومبی قبر دی. دا د بکر د قبرستان وړومبی قبر او د ګټو نه جوړ دی. دغه پخوا به د ګټو ده مشران خبره کوي، د دې دا خزې چې دي که نه، دی د ډېرې لرې نه راوړې وي او ډېرې دنګې دنګې وي، په دې د تورو نشانه مو. ښه، دا بس دا دغه شي ماتې شو د وخت سره، د ډېر وخت سره، ډېر وخت دی وشو، ډېر وخت شو. لکه اوس په دې قبرستان کې چې دی که نه، په دغه یو کې ها، په دې کې دی د کې علي جان ما د خدای پاک وبخښي، د هغه وړومبی قبر په دې ځای کې. ښه، هغه زما ښه د دې ګوټ کې چې ته دی ښه، علي جان د دې جنګلې نه پورې جنګله ده، نو پلتلی نه شو، خو دې نه مې ته وکړو. دغه د دې کې وړومبی د ځنګلي کې کرښه سره او دغه قبر دا د علي جان ما قبر دی، په دې کې هغه وړومبی دغه شوی او په دې کې دی. بیا داسې راځو، دې کې دا واړه واړه قبرونه هم دي، دې کې دا ماشومان اکثر وفات شي، نو هغه مو سره دی. دا کې چې کوم ځای کې سپیس وي نو هغه ښخ، نو دا واړه قبرونه چې ښکاري دا ګټې، نو دا هغه ماشومان چې وفات شي نو دا د هغوی دي. مثال کې لکه دا او هغه قبر دی. لکه اوس دا ته وګوره، دغه والد صاحب رحمت الله بابا ده که نه ده، نو دا په 75 کې وفات شوی دی. دا زما ستا پیدایش 73 دی. دا والد صاحب رحمت الله بابا، دا کوم چې قبر ډبه کېږي. زه لږ خپلو کتونکو ته یو تشریح لږه کوم چې دا قبر چې دی د رحمت الله بابا د پلار دی، او هغه نن چې دی نو د رحمت الله بابا چې ورځ وشي، خو نن د هغه قبر ډبه کېږي. نو د هغه د قبر ډبه کېده او هغې له موږ راغلي وو، نو دا زوی په هغه ګوټ کې رحمت الله بابا چې دی هغه ځای کې نن قبر ډبه کېږي، او دې سر ته چې دی دې سر ته یې دا پلار دی. ښه، تاسو بیا پروګرام به اوږدېږي. نو دا د دې رحمت الله بابا خور ده، دا د رحمت الله بابا خور ده، او د میراشم بابو دی د والدې صاحبې قبر دی. الله دې وبخي، الله دې چې دلته څومره مړي دي او په هر ځای کې دي، چې څومره مسلمانان خویندرونه وفات شوي دي، مشران کشران ټول لري، الله تعالی جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. ښه، بیا د دې قبر باره کې څه معلومات لري؟ په دې باندې ګورو که شاته پې نومي دا شروع قبرستان دی. ښه، دا دې راشه ورور، ستا پکې دغه کار کوي که نه، نظر دې پې کار کوي. دا 4/9/69 دا 4/9/69 دی که نه. او دا نوم یې څه لیکلی دی؟ سرور خان نه، کرامت دی که څه دی، په دې نوم باندې خدمت خو لاندې سرور خان دی، او چې دا څه دي په دې قبر باندې مونږ په دې نوم باندې که تاسې پړاولی شئ، خو تاسې پړاو کړئ، که نه زه پې خطا کېږم، نو هسې نه چې غلط نوم واخلم. نو دا په دې باندې مونږ خطا کېږو، بښنه غواړو، خو تاسو مې بس نه خو نو کېدای شي تاسو یې دا کړئ. تاریخ وفات 14/9/1972 او والد یې قیمت دالي دی. قیمت خان ته راشه وګوره که ښه ده، قیمت دالي دی که قیمت خان؟ دالي. دا والد یې قیمت دالي په 14/9/72 کې. سوچ وکړئ، ښه 2026 کې مونږ ګرځو.
او ها زمونږ د خوږ درون مشر زمونږ کاکا ګلروزی کاکا هم راغی. کاکا په خیر علي وایو. مونږ خو دې ټولو چې څومره زموږ مشران دي وفات شوي دي هغوی لپاره هم دعا وکړه. او مقصد هم د دې ویډیو دا دی چې داسې ډېر قبرونه دي چې د هغې زمونږ د کشرانو ته او مشرانو ته هم پکې علم نشته دی. نو د هغوی لپاره خصوصي دعا د دې ویډیو په ذریعه به باندې وشي. او بل داسې خلک دي چې هغوی د دې کلي علاقې نه بار دي، هغوی ته د خپلو مشرانو د قبرونو باره کې علم هم نشته دی. نو موږ وایو چې په دې سکرین پرې نبیتو خو که داسې تاسو سره څه معلومات وي نو هغه هم را سره شیر کړئ. راځئ. نو زما سره خو معلومات دا وړاندې غلام علي بابا چې وفات کېده نو زه د 12 کالو په عمر کې دا وړاندې انسانو چې دی یو بهادر سړی او د په دې جوړوي چې زمونږ په خان بابا کې ځای کم و. دا غلام علي بابا وړاندې انسانو چې دا په دې مقبره کې ښخ شو او بیا ټول او دا زما بابا هم کېږي او زما د پلار سکه ماما دی. او دا مکمل خبره راکړم چې دا ماته داسې یاد دي لکه تاسې راته مخامخ. کاکا دا قبر موږ دا نوم به لیکلی شوی خو زموږ په نظر صحیح کار نه کوي. دا درته وامه دا زما نیا دا زما د پلار مور ده والده سرور خان او دا زما نیا ده او د سرور خان مور ده او سرور خان زما پلار ګولیا بای چې ته په پښتو کې ګولیا بای دا ګولیا او دا ګولیا بای خبر دی. الله دې وبخي او دا په 72 کې نه ده نه 69 دا 69 نه دی. دا ما ته وګوره دا زما واده په 1965 په پیل نومبر باندې شوی و او هغه زبرګه و چې کله 3 میاشتې پس د منګ له پچوټۍ رالم وړکوټ اختر دا د وړکوټ اختر په دویم ورځ باندې وفات شوی دا په 66 کې مړه ده. په 66 کې مړه ده. او په دې یاد ټولو توام که کوم کسان باري نو خامخا په میاشت کې پیره د خپل قبرونو تماشا کوي او راځي څنګه قبرونه پکې داسې وي چې هغه لوېدلي دي او مونږ د ناپوهۍ نه یا د وخت کم راځه دې په نور قبرونو راته باره کې ووایه چې تاسو خو مشران تاسو ته پته ده. دا کاکا دې قبر له به راشو. ښه دا به قبر دا مې راواړو په دې مونږ دا مونږ خبرو کړې دا د میر هاشم بابو والده صاحبه ده او دلاور خان دی. ستاسو ابۍ ده دعا ورته وکړه نو بیا به خبرې کوو. ابۍ ته دعا وکړه. او دا قبر چې کوم دی دا د ګټو پوخ جوړ دا زما د پلار خور وه فقیره نامۍ وه او دا د زاهد علي د زیرزالي او د قیمت دالي مور ده. 1972 کې وفات شوی ده. ها بیا کاکا دا قبر دی د نوردی او زردو دا دواړه وروڼه وو د تونو لال دامیر کاکا او ګل دامیر دا مشر ورور د لال دامیر کاکا مشر ورور او د نور دامیر او د زردو هغه د دواړو پلار دی. او زردو او نوردی دواړو د دامیر او د نوم ګل دامیر. کاکا دا قبر دی بدې لیکلي دي مرحوم عبیدالله دا د رحمت الله نه پلار دی. دا مونږ په دې خبرې وکړلې په دې مونږ خبرې وکړلې. بیا دې قبر له راشه جي الله دې ټول مسلمانان وبخي چې څومره مسلمانان مړي خوندونه دي ټول. دا د بشیر استاد مور صاحب دعا ورته کوئ. د بشیر استاد مور ده عزیز احمد صاحب دا د عزیز احمد استاد دی ابید دا د راشه یو بابا دې دام دی او لکه راشه سلام والا 1975 کې دا شیخ اسلم خان دا مونږ لا نو پیدا سلام پلار دی ما دې لا نو پیدا چې دا وفات شي 75 هغه دغه قبر لا ورزو الله دې وبخي او کشماله په لګېدلې ده. دا عمر 100 سال دی مرحوم کټباز عمر 100 سال ولد شهباز او 60 ته تاریخ وفات اکتوبر 1960 غالبا بروز جمعہ صبح 5 بجے 60 ته کنه 1960 ته جی 60 بیا چونکه موبایل ګرمي ده موبایل هم ګرم شونه لګ مونږه موبایل بند ک والده حاجی رحمت خان دادی صاحبہ سمر خان سن وفات 1965
د 65 کې او دا دا د حاجي رحمت خان الله دې وبخي الله دې جنت الفردوس نصیب کړي. او دې کې داسې ډېر قبرونه دي چې په هغوی باندې نوم نشته دی یا مونږ سره کاکا ډېر تاریخي سړی دی خو هغه وایي چې یاره زما د دغه نه دا اوټ دي که نه لکه مطلب یاد به ورته وي خو پته نه لګي داسې. ها دا مصري خان پې لیکلی دی بره او بیا پې نه پوهېږم جي دا قبر هم لږ دغه شوی دی مصري خان صوبیدار دا مصري خان دی دا د میر محمد د لیتره کې ده او دا تقریبا په ملیشه کې صوبیدار او پر دا په یو ویډیو کې نه راځي دی باندې بیا بل هم ویډیو کو خو مونږ وایو چې داسې دا دې زول ها هغې ته هم داسې درځو دا 70 دی دا 1976 کې وفات دی او مرحوم فضل پکې راځي فضل خان فضل دا فضل حسن دی جی فضل حسن دا د امیر حسن ګاډل پلان واو دا فضل حسن دی ها دا فضل 1976 کې او هغه مرحوم بغداد شاه ولد والد صاحب عبدالستار دغه قبر دی ها راشد پرواړی بابا ها دا والد شراب حسن دل حسن کا ها دل حسن کا دا د دوی وراره کې یو بل سره دا وريرونه یو بل سره پرواړی بابا دا پرواړی بابا قبر دی الله دې خور سره وبخي او پرواړی بابا ولد دیر شاه او مامور عظیم شاه رازق خان او وفات 6 دسمبر دی که نه 6 دسمبر دی 1976 کې دی وفات شوی. ها دا زه د ویډیو په ذریعه وامه دې ټول قام ته وامه کېدای شي په دې دنیا کې لږ ژوند یا ډېر ژوند پاتې مهرباني موږ د مقبرې په وړاندې سر کې ولاړو دا قبرونه په خوا خلکو دومره یو بل نه لرې پرېښود چې دوه قبرې تر منځ دي نو هغه تېر شوی وخت خو نه دی خو آینده دې خلکو ته زه خواست کوم چې دا قبرونه د یو بل سره نږدې پرېږدئ ولې دا ځمکه هسې بې ځایه مه بربادوئ ټولو آینده خلکو ته سوال کوم چې کله قبر کنئ نو فاصله پکې ډېره کمه پرېږدئ ګینې اوس د دې ویډیو په ذریعه به تاسو ته وښیو چې د یو قبر په منځ کې څونه دا اوس لکه څنګه دی دا ښه صحیح خبره کوي کاکا. ها کاکا دا قبر دی والده صاحب بشیر احمد تاریخ وفات 16/11/1987 چې د نوم کې لږ غلطي کوي نو بخښنه غواړو. دا د استاد مور ده کنه ها بشیر استاد والده صاحب ده او الله دې وبخي. او دا قبر چې دی دا عبدالحلیم استاد علی غفلار حاجی عبدالوهاب ها دا دغه درځو کاکا خو دا قبر پیژنې نو داسې محمد حاجی عبدالرازق والد صاحب حاجی عبدالرازق صاحب والد حاجی عبدالرازق پلار یې د نوم دغه تاریخ وفات 2 دسمبر 1983 دی که 83 دته به مولاوی عبدالرازق او د دې دغه پلارو او تورګه داسې عجیب مولا کا به وته وی دا دغه پلار ها اوس حاجی عبدالوهاب صاحب الله دې وبخي الله دې دغه دی والد صاحب دی عبدالحلیم استاد دی پلار او عبدالحکیم استاد دی ها دغه وړوکی قبر دی ماشوم دی نوم به صحیح لیکل عمرداد بابا ډېرو به لیدلی وي زمونږ همزولو ته به یاد شي کشرانو نشم ویلی چې کېدای شي خو د عمرداد بابا د شیرداد دی پلار او عمرداد زرداد دا به یادېدل ډېر خواږه درانه مشرانو الله دې وبخي. او حاجي صاحب مور صاحب ها دا د حاجي خونګل دی حاجي خونګل صاحب چې دی د هغه مور او زوجه سنبګل او داسې پسې هغه سنبګل بابا دی دغه سنبګل بابا قبر دی هغه دی نه په نظر راغی نو دا د سنبګل بابا قبر دی الله دې وبخي د ټول د بخاني دی الله دې د خاورو سره وبخي. او والد صاحب حبیب خان متبر خان حاجی خونګل فیروز خان د ولیدا د دې خورا شي کنه دا خو زمون کلاس فیلو او د محب الله قبر دی صحیح شو الله دې وبخي دا زمون کلاس فیلو او ډیر محب من سلورم کې ولیدا د سره سلورم کې دی کنه نه جی مونږه پاغه ټیم کې اوس مخه دریم سلورم کې دا تقریبا دا قو او دریم سلورم زمون بل کلاس فیلو د اسلام بهادر په ټراله کې چې راغله اسلام بهادر مته دا 1987 وفات محب الله الله دې وبخي الله دې خور سره وبخي سره دې ټول مسلمانانو مړو سره بالکل اسلام بهادر الله دې وبخي زمون کلاس فیلو وو زمون د سکول ملګری وو او چین مې کې وفات شو په د باندې د شګې ټرالې راوړېدلې وه کټرال ډمپر و غالبا الله دې وبخي او ډېر نره لکو
الله دې وبخي ګپ شپي ډېر زیات ګپ شپي یې وکړو کاکا په دې باندې به بیا مې یو پیره انشاءالله که مونږ ته څه یاده شي او د خیر ښېګړې خبرې اترې نو انشاءالله اوس هم کوم او بیا هم کوم او ولې چې په وړوکوالي خو چې معمولي عقل اوس هم د بل نه زده کړي دي نو خپلې خو نشو ویلی خو د بل هغه به ته معمولي خبرې ښیو او بطور یاداشت چې مونږ ته څه یاداشت شي د وړو زمان تپوس وکړو نو انشاءالله په ښه سوچ او په ښه فکر او په ښه خیالاتو به انشاءالله چې زما ته څه خبرې یاد هغه به زه دوی له ورکوم د پروګرام اخیره کې زمونږ چې کوم د کلي شهیدان دي او هغوی د دې وطن دپاره خپل سرونه قرباني کړي دي نو دغه خو نشو هېرولی دا به پکې بیا هم راولو خو چونکې دا ډېر قبرونه دي او د دې دا د سیار خان قبر دی رحیم خان مازوی دی الله پاک دې شهادت نصیب کړي دی شهید شوی او د ده تعلق چې و ارمیز هسې ولیدله داسې خو پکې ډېر شهیدان دي لکه چې کوم د فوج دي یا اف سی دي یا پولیس کې خو هغوی باندې جنډې نشته دی او ځینې په دې وسنو باندې جنډې وي خو په هغه زړو باندې جنډې نشته دي نو داسې پکې ډېر دي خو چې په کومو جنډې دي نو هغه ته ښیو بیا پسې هغه بل قبر چې دی دا د منظر به وي اصل ته راشه دا حوالدار منظر خان فرنټیر کور ټیک شو دا چې د ډېره غټه قرباني ورکړې وه 2014 کې دی شهید شوی ډېره غټه قرباني ده ورکړې وه دا زموږ کلاس پیلو صحیح الله دې وبخي سره د ټولو مسلمانانو اخره کې دا ووایم چې دا زما د زندګۍ ملګری وه زما کور والا الله دې وبخي او په 2019 کې دا وفات شو بس دی به نو دا زما د کور والا بس پروګرام ختم شو هغې شهید ثناء الله دی شهید شوی الله دې د شهادت نصیب کړي امین والد صاحب یې زموږ کلاس پیلو و او زما یو ځای برتیم مونږ و بلوچستان کې خوریم دی الله دې وکړي ډېر ښه انسان او څنګه زه به په دې باندې بیا ویډیو کوم څوک خفه کېږي دي نه چې یاره ګینې خو دا اخري دا او د دې علاقې چې هغه وفات شوي دي نو دا هم پولیس کې و ساجد علي او د یېرېدلو هلک نه دی الله دې وبخي پولیس کې ملازم و بیمار شوی او دا د هغه قبر دی نو پروګرام ختمو او په دې باندې به زه بیا هم ویډیو کوم ډېر قبرونه دي څنګه چې کاکا یو خبره وکړله زمونږ ګلروزي کاکا خبره وکړله چې تاسو چې کله هم داسې راشئ که د جنازې له راشئ په دې لاره تېرېږئ نو د خپلو مشرانو د دې قبرونو یو پیره تماشه کوئ هغه ځای کې یو قبر مونږ ولیدو نو په هغې کې موږکانو سوري کړي خو هغه وخت کې دا موبایل ډېر زیات ګرم شو او هغه بیا ریکارډینګ نه کوو نو زمونږ هغه قبر پاتې شو زه څنګه چې پروګرام شروع کړي ما وویل چې زمونږ د ټولو اخري ځای چې دی نو دا ځای دی ضروري نه ده چې څوک دلته کې ښخ شي خو مقصد مې دی خبره چې دا قبرستان او دا قبرونه دا یو ورځ دا کورونه زمونږ هم دي او دا زمونږ د مسلمان دا عقیده ده په دې زمونږ ایمان دی چې زمونږ دغه چې دی اصلي زندګي چې دا به د مرګ نه پس شروع کېږي اخري خبره دا کوو چې لکه د زندګۍ او د مرګ او د ژوند پته نه لګي خپله زندګي ډېره په ایماندارۍ سره تېره کړئ څنګه چې ما وړاندې ووي چې دا کلی دی په دې کلي کې به دې خلکو زندگی تیره کړي هر رنګه وخت تیر کړی دی او نن دلته پراته دي داسې به سبا موږ هم دلته یو نو اخري نصیحت پر کاکا وکړي او بیا به پروګرام موږ ختمو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې موږ دوی مقبرې ته راغلي یو دا مقبره زما په مخکې شروع شوې د غلام علي بابا نه او تقریبا 70 سال به کېږي چې د دې مقبرې خو تقریبا په دې کې په سوونو خلک پراته دي نو مهرباني به دی چې ناپوهتیا یو جدا شی دی خو لکه هر هغه کار چې کوئ نو د ایماندارۍ سره د سچایۍ سره کوي زمونږ ټولو دا مقام دی مونږ له په لاس هېڅ رانیشي اخري مونږ به خپل زندگی او پاتې شو بعضې خلک پکې دا سوچونه چې بچو له زامنو له نو دا مې واوره د الله هغه مقام مه نیسئ هغه پروردګار عالم پیدا کړي دی او خدای پاک له رزق ورکړي او خدای به له زمونږ نه ښه ورکوي نو مهرباني به دی چې ښه ښکلی وخت تېرول زموږ اخري آرامګاه دا دی او بیا ته موږ هېڅ میلاو نه شو الله ته په ورځ د قیامت پیش کېږو موږ چې څونه ښه کړي یا بد کړي نو هغه به الله پاک زمونږ لیکلي دي